नज़ल बिहिर्रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुन्ज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन। इज़्ज़तमंदो हाज़िरीनो मुसलमानानो औरीदुनको, परूनी दर्स के द अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और द बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तर्जमा और तशरीह तासु औरेदली वा। पाई कि द बिस्मिल्लाह दावा और मरकजी और मकसदी मसला पाती शवी वा। द बिस्मिल्लाह दावा और मरकजी और मकसदी मसला दा ची इस्ताईनु बिल्लाहि खासा फी कुल्ली शैइन। इस्ताईनु बिल्लाहि खासा फी कुल्ली शैइन ची पे हर यौ कार के और द हर यौ जायज़ कार पर शुरू कवलो के द अल्लाह रब्बुल आलमीन न इमदाद उगवाड़ई और द अल्लाह पुनुम बाने द अल्लाह पुनुम अगस्तलु सरा आगाकार शुरू कई और पाए के शुरू और इब्तिदा उकई और पदी के रद्द प मुशरिकानु बाने हम चागी बकल यौकार शुरू कौ नुवेल बे बिस्मिल्लाति वल उज़्ज़ा वल मनात द लात उज़्ज़ा और द मनात पनुम बाने बे शुरू कवला नु पागी बाने पदे के रद्द दे चे तासु सिर्फ द अल्लाह पुनुम बाने शुरू कवई। हर यो कार चे शुरू कवई द अल्लाह नुम यादवई बिस्मिल्लाह वाए द बल चा नुम पे मालई और ख़ास द अल्लाह न इमदाद उगवाड़ई द बल चा न इमदाद मगवाड़ई। बेद बिस्मिल्लाह मुताल्लिक़ बल दा मसला वौरई ची बिस्मिल्लाह छिदानु दा पहर रकात की वैलेशी और द हर यौ सूरत नमह की वैलेशी नु दा कला कला जहरन और पजूर बाने हम वैलेशी कला कला पदे जहर हम कवलेशी साबित ते। द्वेमा मसला द बिस्मिल्लाह मुताल्लिक़ दावा द बिस्मिल्लाह मुताल्लिक़ द्वेमा मसला अगदा ची दा बिस्मिल्लाह द हर सूरत ना और खुसूसन द सूरत फातिहा न जुज दे और कन दे दा इख्तिलाफी मसला दा खुराजिहा खबर दादा ची पदी खो इत्तिफाक दे ची द सूरत बराअत और द सूरत तौबे पा अवल की बिस्मिल्लाह लिखले शवी न दा। इंशाअल्लाह पखपल जे की बबिया दागी हिकमत बयान को और पदीम इत्तिफाक दे ची प सूरत नमल की बिस्मिल्लाह रागली दा इन्नहु मिन सुलैमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
نو د سورت نمل نا بسم الله یو جز او یو حصہ ده. او په دې مسله کې اختلاف ته چې بسم الله د هر یو سورت نه جز ده او کنا مستقل آیت ده. بعضی علما وایي چې د هر یو سورت نه جز ده او بعضی وایي چې نه. نو دې کې راجح رائے دا ده چې کومه ابو داود شریف کې روایت کې راغلی ده او هغه روایت تفسیری ابن کثیر ذکر کړی دی چې بسم الله نازل شوی دا د پاره د فصل او د جداوالی د یو صورت د بل صورت نه. دا ځان له یو مستقل آیت ته او د دې مقصد دا دی چې دا صورت او د هغې بل صورت نه جدا دی. په دې سره د صورتونو پہچان کولی شي. نو دا ځان له یو مستقل آیت ته او نازل شوی دی للفصل بین الصورتین. دا پرونی درس کې دا یو څو خبرې پاتې شوې وې د هغې وضاحت مې وکړو. د دې نه بعد به انشاءالله تعالی د قرآن کریم په تعریف موضوع او غرض او مقصد او حکمت نزول باندې خبره وکړو. دا والیم په لکشنه تیز کړه تعالی کو دي سلام معمولی شانته شور ډیرونه کی. د قرآن کریم تعریف سده او موضوع سده او غرض سده چونکه د هر یو پن ځان له تعریف او موضوع او غرض وی. نو دغه شان د قرآنم تعریف او موضوع او غرض شته دی. تعریف په لغت عربی کې په معنی د پیژنګلو راځي او اصطلاح کې تعریف ویلی شي ما یعرف به حقیقت الشیء. هغه څه ته ویلی شي چې په هغې باندې د یو څیز حقیقت معلومولی شي او په هغې باندې د یو څیز حقیقت پیژندلی شي. دې ته تعریف ویلی شي. د قرآن کریم تعریف یو هغه دی چې کم اصولیینو کړی دی خو موږ هغه نه ذکر کوو. موږ به هغه ذکر کوو چې کم په قرآن کې راغلی دی چې قرآن کم کتاب دی او قرآن چاته ویلی شي د دې حقیقت څه دی. نو تاسو وګورئ سورة الشعراء آیت نمبر 152 میں. سورة الشعراء آیت نمبر 152 میں راواړوئ. سورة الشعراء آیت نمبر 152 میں نورلسم سپارہ دا او سوارلسم رکو دا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. او یقیناً دا قرآن خامقا نازل شوه دے لطرفا دا رب العالمین نا. دا قرآن را لے گل دا رب العالمین دی اللہ را لے گلے دے.
قرآن کوم کتاب دی نو هغه کتاب دی چې الله را لېږلی دی. نزل به الروح الامین، نازل کړی دی او راولی دی دا روح امین جبریل علیہ السلام علی قلبک پزړستا باندې لتکونا من المنذرین دې دپاره چې شې ته د یرونکو نه بلسان عربی مبین په ژبه عربی کې دی واضحه او ښکاره. حاصل دا شو چې قرآن هغه کتاب دی چې الله رب العالمین را لېږلی دی په واسطه د جبریل علیہ السلام. امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او په عربی ژبه کې دی او د دې دپاره راغلی دی چې دا خلکو ته بیان کړی شي او خلک پې ویرولی شي او خلک پې د تیارو نه رڼا ته راویستلی شي. دا د قرآن کریم تعریف دی. دویمه خبره د قرآن موضوع څه ده؟ موضوع د قرآن څه ده؟ موضوع اصل کې ویلی شي عنوان ته او ټاپک ته، دعوی ته او مرکزی او مقصدی مسئلې ته. او هغه مسله چې د هغې په خدمت کې او د هغې د وضاحت دپاره نور آیاتونه ذکر شوي وي. نو دا د قرآن ځان له موضوع ده او بیا د هر یو صورت ځان له یو موضوع وي. ځکه که صورت کې یو مثال ذکر شوی نو هغه به هم د یو مسئلې د وضاحت دپاره وي. که په صورت کې دلیل ذکر شوی نو هغه به هم د یو مسئلې دپاره وي. که په صورت کې یو واقعه ذکر شوی نو هغه به هم د یو مسئلې د وضاحت دپاره وي. او که په صورت کې یره او تخویب بیان شوی نو هغه به هم د یو مسئلې په نه منلو بیان شوی. او که صورت کې بشارت او خوشخبری او خوشحالی بیان شوی نو هغه به هم د یو مسئلې په منلو بیان شوی. عرض دا چې هر صورت کې یو موضوع او دعوه وي نو د قرآن د ټول قرآن عنوان او موضوع او دعوه او مرکزی مقصد او مضمون څه دی؟ چې د هغې په خدمت کې دا دومره آیاتونه لګېدلي دي. د دې د مزید وضاحت دپاره تاسو ته خارج کې یو مثال ویم. مثلا یو ځای کې خلک را جمع شوي او غونډې کړي وی جرګه ده. نو دا جرګه د یو مسئلې په باره کې وي. دا غونډه او را جمع کېدل د یو مسئلې په باره کې وي. خو د دې سره سره نور خبرې پکې هم راشي. مقصد یو وي خو ورسره د دې مقصد د وضاحت دپاره نور خبرې هم راشي. دغه شان موضوع جدا ده. د موضوع د وضاحت دپاره کله واقعات بیانیږي، کله امثله بیانیږي، کله دلائل بیانیږي او کله تخویفات بیانیږي او کله بشارات بیانیږي. نو موضوع د قرآن د دې په باره کې مفسرین یو درې رایګانې لري. یو دا بعضې وایي موضوع د قرآن چې دا نو هغه جهاد دی.
الجهاد فی سبیل الله، د الله په لاره کې جهاد کول. خدا خبره ډیره راجحه نه ده، ځکه چې جهاد خو یو مسله ده او یو حکم دی، او قرآن کې خو نور مسائل او احکامات ذکر شوي دي. دویم دا چې بعضی علما ذکر کوي چې موضوع د قرآن چې دا نو هغه توحید دی، مسئله توحید دا د قرآن کریم موضوع ده. خدا خبر هم ډیر راجحه نه ده، اگر که ډیرو علماو په دې تصریح هم کړې ده. وجه دا ده چې توحید خو یوه عقیده او یو نظریه ده. په قرآن کریم کې خو نور احکاماتم ذکر شوي دي، ایمانیاتم ذکر شوي دي. ډیر راجحه توجیه په دې مسله کې دا ده چې د قرآن کریم داسې موضوع ده چې هغه د ټولو موضوعګانو ته شامله ده. پای کې جهاد هم راځي او پای کې توحید هم راځي، او هغه موضوع ده الانس والجن من حیث التکلیف. الانس والجن من حیث التکلیف، انسانان او پیریان د حیثیته د تکلیف نه، دا د قرآن موضوع ده. یعنی په قرآن کې دا مسله او دا موضوع او دا عنوان بیانیږي چې دا انسانان او پیریان به څه کوي او څه به نه کوي، کومه عقیده به ساتي او کومه عقیده به نه ساتي، کم عمل به کوي او کم عمل به نه کوي. نو دا مسله ده چې مسلمانان به ټول د الله د توحید او د وحدانیت عقیده ساتي، صحیح ایمان والا به جوړیږي. نو دې کې د توحید هغه موضوع داخله شوه. دغه شان نیک اعمال به کوي، نو پدې کې جهاد هم رادن نشو. او حاصل که سوچ پکې وکې نو موضوع به دا راوځي چې د قرآن موضوع عنوان دی د عقیدې او د معاشرې اصلاح کول، اصلاح د معاشرې او اصلاح د عقیدې، چې معاشرم سم شي او د خلکو عقیده هم سم شي، مقصد زندگی هم پیجاندل او طرز زندگی هم پیجاندل. دا د قرآن کریم موضوع ده. غرض او مقصد د قرآن څه دی؟ بالفاظ دیگر حکمت د نزول د قرآن څه دی؟ قرآن کریم دنیا ته د څه دپاره نازل شوی دی او د څه دپاره الله رب العالمین را لیږلی دی؟ هغه مقصد پیژندل غواړي. تاسو د غرض معنی کوئ ما یکون باعثا علی الفعل، چې هغه د یو کار په کولو باندې باعث وي. یو مثال به پیش کم. دی وخت کې خلک ځان ته پکې لګئ. ولی پکې لګئ؟ وی ګرمي ده کنه، د ګرمۍ د ختمولو د پاره ځان ته پکې لګوم. بلب لګئ. بلب ولی لګئ؟ وی تیاره او تورتم دی، د تیاری او د تورتم د ختمولو د پاره بلب لګوم. نو قرآن کریم دنیا ته د څه د پاره راغلی دی؟
مقصد پکې څه دی او حکمت پکې څه دی هغه پیژندل غواړي او هغه قرآن په خپل ذکر کړی دی. نن معاشره کې خلق د قرآن د مقصد نه خبر نه دي چې دا قرآن د څه دپاره الله را لېږلی دی او د قرآن د مقصد نه ډېر زیات لرې وتلی دي. نو خلکو بیا مختلفو بدعاتو ته رسوماتو ته رواجونو ته لاسونه اچولی دي او په ډېرو ناکاره څیزونو کې مبتلا دي. ولې د قرآن د مقصد نه خبر نه دي. قرآن دنیا ته د غټو پنځو مقاصدو او حکمتونو د پاره راغلی دی. نورم شته خو موږ به د هغې نه یو پنځه بیان کو چې قرآن کې راغلی دي چې الله فرمایي ما قرآن دنیا ته د دې دپاره لېږلی، د دې دپاره مې لېږلی، د دې دپاره مې لېږلی. نو چې په کوم مقصد قرآن دنیا ته را لېږلی شوی دی په کار دا ده چې موږ او تاسو هغه وپېژنو او په هغې عمل وکړو. اولنی مقصد د قرآن دا دی چې قرآن کریم دنیا ته راغلی دی للشفاء، د پاره د شفا او د علاجو، چې په دې باندې به تاسو د خپل جسم او د روح علاج کوئ. وننزل من القرآن ما هو شفاء، لکه سوره بنی اسرائیل 82 آیت کې دا راځي او سورة یونس 57 نمبر آیت تاسو راواړوئ. سورہ یونس آیت نمبر 57. سورۃ یونس آیت نمبر 57 یولسم سپارہ او لسم رکو. یا ایها الناس، اے د ټولی دنیا خلقو، که انسانان یی او که پیریان یی، که نارینه یی او که زنانه یی، که ځوانان یی او که بوډاګان یی، قد جاءتکم موعظة من ربکم، یقینا راغلی دی تاسو ته یو ښایسته وعظ او نصیحت له طرفه د رب ستاسو نه. ښایسته وعظ او نصیحت دی. وشفاء لما فی الصدور، او شفا او علاج دی د هغې بیمارو چې په سینو کې دي. دننه په سینه او زړه کې چې کم بیماری او کم مرض راځي، کاغه د شرک او د کوپر مرض دی، کاغه د بد اخلاقی بیماری ده، کاغه د بغض او د کینې او د حسد او د منافقت بیماری ده، که هر بیماری ده، د هغې بیماری د علاج د پاره او د شفا د پاره الله رب العالمین دا بهترین وعظ قرآن کریم را لېږلی دی. د زړه علاج با د الله په کلام کیږي، تزکیه نفس با د الله په کلام او د الله په کتاب قرآن مجید باندې کیږي. د زړه اصلاح او د زړه علاج او تزکیه نفس پاکول او زړه پاکول د هر قسمه ګندګۍ نه د دې دپاره سبب چې دی هغه د الله کتاب دی او ورسره د الله د کتاب شرح صحیح احادیثو. په دې طریقه به د انسان زړه صفا کیږي. دا په پیرۍ او مریدۍ نه صفا کیږي، دا په تصوف باندې او په هغه قصو او هاهي هو باندې دا په دې نه صفا کیږي. د صفای د پاره د علاج د پاره الله سره لګلی دی قرآن. نن خلق په قرآن باندې د چا علاج نه کوي،
په قرآن د چا عقیده او عمل نه سموي او خلکو ته قرآن نه بیانوي او سنور طریقې رایستی دي په هغې باندې د خلکو اصلاح کوي. یاد ساتئ د اصلاح او د هدایت دپاره چې راغلی دی قرآن راغلی دی هدل للناس. د قرآن مقصد پیژاندل غواړي ته چې په نورو طریقو د خلکو اصلاح کې نو قرآن بیا څه دپاره راغلی دی. د قرآن څه مقصد دی؟ د قرآن مقصد دا دی چې په دې باندې به د روح او د جسم علاج کې دا د روح او د جسم د پاره شفا ده. د روحانی بیمارو او د جسمانی بیمارو علاج چې دی هغه په قرآن کې شته. نو قرآن شفا او علاج د دې د پاره راغلی دی. دا شو یو مقصد او یو حکمت نزول د قرآن چې قرآن نازل شوی دی للشفاء. دویم غرض او مقصد د قرآن چې دی هغه دا چې قرآن نازل شوی دی للتحکیم بین الناس. د دې دپاره چې د دې قرآن په ذریعه به د خلکو په منځ کې فیصلې کولی شي. د خلکو په خپل منځ کې چې څومره مسائل راځي او څومره اختلافات راځي او څومره جنگ جګړې او مسائل را مخې ته کیږي کاغه په دینی کارونو کې وي او کاغه په دنیوي کارونو کې وي نو د هغې حل او فیصله به په قرآن باندې کولی شي. لکه تاسو وګورئ سورة النساء آیت نمبر 105. سورة النساء آیت نمبر 105. پنځمه سپاره او 12مه رکوع. پنځمه سپاره او 12مه رکوع. سورة النساء آیت نمبر 105. انا انزلنا الیک الکتاب یقینا نازل کړی دی منګ تا ته کتاب بالحق په حق باندې او په رښتیا باندې. نو د څه دپاره الله نازل کړی دی حکمت یې څه دی مقصد یې څه دی هغه دا دی چې لتحکم بین الناس بما اراک الله. دې دپاره چې ته فیصله وکړې د خلکو په منځ کې په هغې قوانینو باندې او په هغې طریقو باندې چې هغه الله تا ته ښودلي دي. ولا تکن للخائنین خصیما او مکېږه د خیانتګرو دپاره طرفدارو. د خیانتګر او د ظالم طرفداري ونه کې. د دې ټولو په منځ کې زما په کتاب باندې فیصله وکړه. نو دا د فیصلو دپاره الله رب العالمین را لېږلی دی. دغه شان سورة النحل 64 نمبر آیت وګورئ. سورة نحل 64 نمبر آیت. سوارلسمه سپاره سوارلسمه رکوع. سورة النحل آیت نمبر 64. وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه او نه دی نازل کړی موږ په تا باندې کتاب مګر د دې دپاره
چې تب بیان کې د خلکو ته وضاحت به وکې د خلکو ته زما په کتابو د هغې مسایلو په باره کې چې دی په هغې کې اختلاف کړی دی چې د دی لانجه ده او د دی اختلاف پیدا شوی دی که دینی کار دی او که دنیاوي دی نو زما په کتاب باندې با فیصله وکړي د هغې په منځ کې او خبره به ورته بلکل واضحه کړي دا داسې کتاب دی وهدى ورحمة لقوم یؤمنون هدایت او رحمت دی د مؤمنانو دپاره نو اے مؤمنانو که هدایت او رحمت غواړئ نو د الله په کلام باندې فیصله وکئ د الله په کتاب چې کله فیصله کیږي یاد ساتئ په هغې خلکو باندې رحمتونه او مهربانیانې راوریږي او د هغې هره مسله او مشکل په اسان او ښایسته انداز سره حل کیږي د الله د کتاب حکم او قانون یو دا دی چې غلاګر ته دې سزا میلاو شي او د غل او غلاګر نه دې لاس کټ شي نو د یو غلاګر نه چې کله لاس کټ شو نو په لکونو خلک به د غلا نه بچ شي او د یو قاتل نه چې قصاص واغستی شو نو په لکونو خلک به د قتل نه ځان ساتي بیا او یو زناکار ته چې حد میلاو شو په لکونو خلک به بیا د دې نه ځان ساتي یو شرابي ته چې حد میلاو شو په لکونو خلک به بیا د دې نه ځان ساتي خو دا لانجه ده په دې قوانینو څوک فیصلې نه کوي کنی دا نافذ کا په دې فیصلې وکړه امن به راشي خوشحالي به راشي نن سبا هر یو وایي زه به امن راولم او زه به خوشحالي راولم یاد ساتئ امن چې راځي هغه د الله په کلام به راځي کله چې د الله په کلام باندې فیصله وشوه او د الله د حکم او د قانون موافق فتوا ورکړی شوه بس په دې باندې په خپله امن راځي نن څومره مسایل دي څومره مشکلات دي څومره لانجې کونجي دي بدامني ده د دې حل چې دی واحد د الله په کتاب کېږي خلک ځان ته مسلمانان وایي کی دینی او او دی وایي چې بس اسلام سوی او قرآن سوی نو مونږ چې کم دی هغه منو او په هغې باندې عمل کوو نو په قرآن باندې فیصله کول قرآن الله د فیصلو کتاب را لېږلی دی چې په دې به تاسو فیصلې کوئ نن خلک یې صرف تلاوت کوي او بس ښکلی را ښکلی او تاخ کې ایښی او بس ختم متم پې کوي او څوک چې کله مړ شي نو په جنازه کې ورسره کیدي او ناوې سې په ډولۍ کې راوړي او ناوې په غېږ کې ورکي دا والا داسې نور قسمه قسمه رسمونه رواجونه پې کوي خو هغه اصلي مقصد یې هیر کړی دی چې هغه دا دی چې د الله په کتاب او کلام به فیصلې کې دا قرآن الله د فیصلو دپاره او د مسایلو د حل دپاره را لېږلی دی او یاد ساتئ څوک چې په قرآن فیصله نه کوي او قرآن ته سپک ګوري قرآن ته بد ګوري او په بل قانون باندې فیصله کول جایز او ښه ګڼي دا سړی مسلمان نشي پاتې کېدی دا د اسلام نه وتلی دی او کافر شوی دی او دا زما خبره نه ده دا د الله خبره ده قرآن کې الله وایي چې دا ظالم دی فاسق دی او کافر دی تاسو وګورئ سوره مائده آیت نمبر 44 سورة مائده آیت نمبر 44 سورة مائده آیت نمبر 44 شپږمه سپاره ده او لسمه رکوع ده
सूरत माइदा आयत नंबर 44 द आयत आखरनई जुमले ता उगुरई वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु औ सोक ची फैसला उनकी पागी कानून बाने ची अल्लाह नाजिल करे दे फउलाइका हुमुल काफिरून नुदा कसान खास अमदई काफिरान दी ची दा अल्लाह पा कलाम पा दी वजह फैसला न कई ची दा फैसलू किताब न दे औ पसपक नजर वर्त गुरी औ प बल कानून बाने फैसला कौल हलाल औ जायज गणी नुदा काफिर दे औ कचा बाने जोर उकड़ेशी औ द मजबूरी दलासा औ द बेवसी दलासा पबल कानून बाने फैसला पीऊशी नु चोन की काफिर की गिना खुसख पासे कौ पाजिर दे और पसीम अल्लाह वही वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़्ज़ालिमून 45 आयत की चाचे फैसला उनकड़ा पागी कानूनो चे अल्लाह नाजिल करे देनो दई दी जालिमानो और ब्या 47 आयत की उगुरा वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून चाचे फैसला उनकड़ा द अल्लाह पा कानून दा फासिक दे फासिक खुज करे ची दा अल्लाह दा त्वाअत नवतु और जालिम खुज करे ची फैसला दा अल्लाह पा कानून पकारवा और द बलचा पा कानून उकड़ा और काफिर ब्या पदी सूरत के दे ची द बल पा कानून बाने फैसला कवल जायज और हलाल उगणल और द अल्लाह कानून ते स्पक उकतल और दे पसी खानदा उकड़ा नगोरा द कुरान करीम दुनिया त दरातक मकसद चे दे अगदा दे चे दी पर ज़रिया बा द खल्क पमियंस की फैसले कवलेशी पदे बाने बा हुकूमत कवलेशी औ दाबा द फैसलू किताबी दाबा द मसाइलो द खत्मउलू किताबी कागा द अवामु पमियंस के इख्तिलाफाती और द अवामु पमियंस के मसाइली और कद खवासो द मुलियानु मियंस के मसाइल और मुश्किलाती द दियो टोल द हल द पारा अल्लाह पाक कुरान करीम रा ले गले दे नु पदे बदा हल के पदे बाने दा हल कवल पकार दी हुनन सबा हल को पदे बाने सहल नकड़ल और दीनी मसला और दुनियावी मसले द अल्लाह किताब त पेश न कड़ा दा बद अल्लाह किताब त पेश के द हर चा खबर और द हर किताब खबर दलील नहीं दलील आगई आगा खबर सईदा च द कुरान और सुन्नत मुआफिकी और च द दिन खिलाफी आगा गलत दा हर खबरा द हर चा खबर और द हर किताब खबर बा द कुरान और सुन्नत पर लिबाटरे बाने टेस्के और पदी बे तली चिदी हुई टिक दा और दे खिलाफ न दा बस सही दा और चिदी खिलाफ हुआ बिया गलत दा अगर कदा हर गट किताब खबर वाले न दा अगर कदा हर गट मुला खबर वाले न दा कदा हर चा खबर दा खुचे गलत दा नो गलत तबा गलत वे और समे तबा सम वे हक और सच और रिश्तीनी खबर बा द हर चा मने और गलत और कमजोर और बातिल खबर बा द हिच चा न मने दा मंगता द दीन इस्लाम तालीम दे द अल्लाह प कलाम पे सल पकार दा अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह प क़सीदे नूनिया की दा मंजर जिक्र करे दे फरमाई इन बजू किताबक वरा ज़ुहूरिहिम नबजू किताबक वरा ज़ुहूरिहिम व तमस्सकू बिज़खारिफिल हुज़यानी ए अल्लाह वे दे खल्कोस्ता किताब शात उगरजो शात उगरजो अल्लाह अमले पे उनको फैसले पे उन कड़ले
او منګولې اولګولې په هسې دروغو او ملما خبرو باندې نور قوانین راټینګ کړل پاغې باندې عمل وکړو او نور خبرې راټینګې کړلې په زولو بې پایدې خبرې راټینګې کړلې او پاغې باندې عمل شروع کو ستا کتاب شاته وغورځو اوس هم د بعضې خلکو عقایدو کې ډېر فرق دی او چې تپوس دی وکړي تاسو څه دلیل دی دلیل هغه څه د قرآن او سنت نه نه وي سوا د خرافاتو نه حکایات او قصې کوي او خوبونه بیانوي او پلان کې ویلی دي نو تا ویلې ما ویلې چې ورته وایي یاد ساتئ په قصه باندې او په خوب باندې حکم شرعي نه ثابتېږي دغه شان په ضعیف حدیث باندې هم حکم شرعي نه ثابتېږي ډېر خلک ضعیف حدیث ووایي او حکم شرعي پې ثابت کړي وایي داسې هم په ظاهلو کې چلیږي هغو د ضعیف حدیث دپاره خپل شرطونه دي کم حدیث چې داسې دی چې شدید ضعیف دی او ائمه جرح او تعدیل پې یو شان ته جرح نه ده کړې او شدید ضعیف دی او کذاب راویان پکې دي نو هغه په ظاهلو کې هم نه چلیږي او چې کله ضعیف حدیث د خپلو شرطونو موافق شي نو څه ناڅه په ظاهلو کې بیا چلیږي خو په مسایلو کې بالکل نه چلیږي په ضعیف حدیث باندې مسله او حکم شرعي نه ثابتېږي په دې ځان پوهول پکار دي بس قرآن شته او صحیح حدیث شته که نه هغه سوچه څیز شته هغې پسې تلل پکار دي نو دې وجې نه په قرآن چې کله چا عمل وکړو او فیصلې وکړه بس دا کامیاب دی او دا عزتمن انسان دی اقبال هم یو ځای کې وایي وی فاش گویم آچی در دل مزمر استو فاش گویم آچی در دل مزمر استو ای کتاب نیست چیز دیگر استو وی سپا در تویما نند تا ډیر واضحه او سپا اغراز او اغا خبره کوما چې زما په زړه کې دننه پرته ده هغه دا ده چې دا ګوره عظیم الشان کتاب دی دا د عامو کتابونو په شان کتاب نه دی دا یو لوی کتاب دی دا ډیر زبردسته او انقلابی کتاب دی چو بجا در ربط جان دیگر شودو جان چو دیگر شد جها دیگر شودو دا داسې کتاب دی چې کله یو زړه ته لاړ شي نو په هغې زړه کې انقلاب راشي او چې کله په یو زړه کې انقلاب راشي نو بیا په ټول جهان کې انقلاب راشي دا داسې کتاب دی وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر اور ہم خوار اور ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر اغا خلق چه صحابه کرام ورته ویلی شي اغا چې معزز او عزتمندو داغي وجه داوا چې د الله په کلام عمل کړي او د الله په کلام فیصلې کولې او وی منګه چې خوار او ذلیل یو نو داغي وجه دادا چې منګ د الله په کلام او د الله په کتاب عمل او فیصلې نکو او شاتم غرزولې دي شاتم غرزولې دي او بیا خصوصا هغه خلکو چې هغه لږ مالدار دي عبدالله ابن مبارک رحمه الله هغه یو پیر د قرآن را واغستو او ورته وی کتل نو وی خندل او بیا یې وجړل نو چاته نه تپوس کو ولې دې وخندل او ولې دې وجړل هغې ویل او مې خندل په دې چې خوشحاله شومه چې الله څومره ښایسته کلام دی دی څومره ښایسته کتاب دی دی هر یو ټکی هر یو جمله هر یو آیت قیمتي ملغلره ده او څومره ښکلی زبردسته د اطمینان او د خوشحالو او د امن کتاب او قانون دی
وی اومی جړل پدې باندې چې غریبانانو ته پاتې شو او مالدارانو ته نزان اویستو. چا غریب خلک یې درس ته ناست دي، غریب خلک یې تلاوت کوي او غریب خلک په صحیح سناس ایمان ساتي، او چې کم مالدار دي هغې ته ځان ویستی دی، هغې نه تلاوت کوي، نه درس او ترجمه کوي، او نه په فیصله کوي، او نه توجه ورکوي، او نه ورله ټیم ورکوي. وی اومې جړل په دې باندې. نو دا کتاب الله رب العالمین د فیصلو د فار را لېږلی دی، په دې به موږ او تاسو فیصلې کوو. دریم مقصد د قرآن چې دی او حکمت د نزول د قرآن چې دی نو هغه دا دی، قرآن نازل شوی دی للتدبر والتذکر، د پاره د سوچ او د فکر او د پاره د پند او د نصیحت د اغستلو. قرآن راغلی دی د څه د پاره؟ د سوچ او د فکر د پاره. ته به دې کې سوچ او فکر کې چې ګوره دا زما د رب کلام دی او ما ته را لېږلی دی، نو چې ما ته د رب په دې کلام کې څه ویلي دي. سوچ او فکر به پکې اله کېږي چې کله ته د الله د کلام په معنا او مقصد پوه شي، بیا به پکې سوچ او فکر کېږي. تاسو وګورئ سورہ سواد آیت نمبر 29، سورۃ سواد آیت نمبر 29. سورۃ سواد، سورہ یاسین نمخ کے سورہ صافات تے، صافات نمخ کے سورۃ سواد دے، آیت نمبر 29. درشتم سپاره ده د 11 رکوع په منځ کې. سورۃ سواد آیت نمبر 29. کتاب انزلناه الیک، دا عظیم شان کتاب دے نازل کړه دے منګتا تا، مبارکون د خیر او د برکت نډک کتاب دے، لیدبروا آیاته د صد پارا می نازل کړه دے د دې د پارا، لیدبروا آیاته چې دا خلق سوچو فکرو کې د دې په آیاتونو کې، ولیتذکر اولو الالباب او پندو نصیحت والی عقل مندو. د دې د پاره الله کتاب را لېږلی دی چې دا خلق پکې سوچو فکرو کې، او د هغې نه وروسته چې کم عقل من خلق دي نو هغه به د دې نه پند او نصیحت والي چې دا خو یو انقلاب روان دی. دنیا الله پیدا کړې ده او قسمه قسمه مخلوقات پیدا کړي دي، د دې د اصلاح د پاره وخت په وخت باندې الله پیغمبران او کتابونه را لېږلي دي. نو ما ته دا کتاب را رسېدلی دی، د دې په منلو کې زما کامیابی ده او په نه منلو کې زما ناکام دی. دا چې عقل پکې وي نو هغه به سوچ او فکر وکړي او پند او نصیحت به والي. د دې دپاره قرآن نازل شوی دی. څلورم مقصد د قرآن چې دی هغه دا چې قرآن نازل شوی دی للتبلیغ للناس، للتبلیغ والتبیین للناس. قرآن د دې دپاره نازل شوی دی چې دا به یو تبلیغی نصاب وي او خلکو تبا د دې بیان او درس او ترجمه او تفسیر او وضاحت کولی شي او خلکو تبا د دې دعوت او تبلیغ ورکولی شي. لکه تاسو وګورئ سورۃ ابراهیم 52 نمبر آیت، 14 سپاره او 19 رکوع.
دیارلسم سپارا او نورلسم رکو. هذا بلاغ للناس، دا قرآن و رسول دی خلقو تا، دا قرآن و دا تبلیغ کتاب دے. دا قرآن با خلقو تا بیانے او خلقو تا برسے، دا دے دعوت و تبلیغ بورکے، دا تبلیغی نصاب دے. وَلْيُنذَرُوا بِهِ پدیبان بخلق یرولیشی وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ، او خلق با پدی پویشی چی حقدار د بندگی صرف اللہ دے، پدی کی د توحید تعلیم دے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابُ، او دے د پارا چی نصیحت واخلی عقل من او صاف عقل والا. مانا دا کتاب چی دے نو دا تبلیغی نصاب دے، او دا کامل او پورا تبلیغ دے. پدے کتاب بانے و انسان حق ترسیگی او کامیابی تبرسیگی. دغشان سورہ مائدہ آیت نمبر 67 آیتو گو رئی. سورہ مائدہ آیت نمبر 67. شپگم سپارہ او دیارلسم رکو. سورۃ مائدہ آیت نمبر 67. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یا ایہا الرسول، اے رسولہ، اے زما د طرف نہ خلقو تا زما پیغامات رسون کیا. بلغ ما انزل الیک من ربک، ارسوا بار بار بیانوا تبلیغ شروع کا. دا اغی وحی او دا اغی کتابو چتا تا دا رب العالمین دا طرف نراغلے دے، دا اغی وضاحت و تبلیغ شروع کا. دا دے دعوت و تبلیغ اکا. بلغ امر دے، او امر کی تکراری مانا بلغ بلغ بلغ، بار بار ارسوا، بار بار بیان کا، بار بار دے تبلیغ کا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، او کدا کار دی انکو مانا دا قرآن تبلیغ و دعوت دی انکو، فما بلغت رسالتہ، نو تابعہ دا رسالت و دا پیغمبر حق ادانو کو، داغی تبلیغ دی انکو. قرآن دا دعوت او دا تبلیغ نصاب سیشے دے، قرآن دے. اللہ ایک قرآن دی بیان کو خلقو تا دی ارسو، دا رسالت حق دی ادا کو، او کو او دی نرسو دا رسالت حق دی وی ادانو کو. نن زمان دا تبلیغ والا رونه چی دی زپدائی رد نکو ما، من الحمدللہ ټول تبلیغیان یو، چونکہ زمان گا رونه دی یو اصلاحی خبر کوما. دی کالم اولگئی، سلور میاشتیم اولگئی، دنیا وقتون اولگئی، خو قرآنی نی یاد کڑے، دا قرآن ترجمه نورزی. ولی دا قرآن تبلیغ ورطا نی شوے. تبلیغی نصاب چی دے قرآنی کریم دے، تبلیغی نصاب چی دے قرآنی کریم دے. دا ہدایت کتاب چی دے قرآنی کریم دے. دا ایمان دا جوڑولو کتاب چی دے قرآنی کریم دے. نو دا دے تبلیغ ورطا چانا دے کڑے او نور تکیگی. غٹ غٹ زینے دا قرآن کریم دا درس او دا ترجمین خالیوی. ارسوی خود قرآن کریم ترجمہ او درس نوی ازدہ کڑے او نور تخود لے شوی. ہر سے ازدہ کئی او دا پکلوے کمزوری بھی چکل دا پزائل اعمال تعلیم شروع شی خپت توجوب و تناستی. او دا قرآن درس و ترجمہ کی گی نو آغیل توجہ نور کئی. الکہ دا اللہ بندگانو دا خو دا تبلیغ نصاب دے، دا تبلیغ کتاب دے.
دا زمونږ او ستاسو په شریکه د دعوت او د تبلیغ نصاب او کتاب دی، دا به په شریکه بیانو او په دې کې به د یو بل مخالفت نه کوو. د قرآن درس او تدریس او ترجمه او تفسیر کې به هم شاملیږو او ورسره د احادیثو په درس کې به هم شاملیږو. فضائل اعمال لم تعلیم کوه سیده، خو د قرآن نم تعلیم کوه کنه. فضائل اعمال ته کینې نو قرآن تم کینا. قرآن خود تبلیغی نصاب دی چې په قرآن د چا اصلاح نه کیږي نو بل به کوم کتابي. فبأي حدیث بعده یؤمنون. نو قرآن یو تبلیغی نصاب دی او د تبلیغ کتاب دی، ګوره یاد ساتئ. او په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم انقلاب راوستیو. د اصلاح او د تبلیغ کتاب چې دی قرآن کریم دی. نو دا پکې غټه کمزوری د زمنګ په دې رونو کې دا د ځان نه وباسي چې دی له د قرآن ترجمه نه ورځي او د قرآن ترجمه ازده کوي نو هغې ته توجه نه ورکوي او د قرآن ترجمه خلکو ته نه ښیي، او چې څوک د قرآن ترجمه کوي نو دې ته د دین کار داسې ډېر نه وایي. لکه بهرحال نو سوچ پکار دی هسې نه چې داسې کارونه وکړو چې زموږ اعمال په دې وجه باندې ځای ته ورسېږي. بیا دغه شان دا نور صاحبان چې کم دي پیرانو، دی وایي موږ د خلکو اصلاح کوو، خلکو ته د جنت لاره ښایو. خو ما ته وښایه یو مریدو چې هغه ته پیر صاحب قرآن بیان کړی، د قرآن دعوت او تبلیغ ورته کړی او د قرآن ترجمه ورته کړی. 80 کاله به یو مرید د پیر سره تیر کړي، خو هغه له به قرآن نه ورځي، هغه له به د قرآن ترجمه نه ورځي، د هغه عقیده به خرابوي. د دعوت او تبلیغ کتاب چې دی قرآن دی، د اصلاح کتاب چې دی قرآن دی، د هدایت کتاب چې دی قرآن دی، د ایمان د جوړولو کتاب چې دی قرآن دی، د عقیدی او د معاشرې د اصلاح کتاب چې دی قرآن دی. په دې چې انسان کله عملو کې کامیاب دی. موطا د امام مالک رحمه الله روایت راوړی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وی ترکت فیکم امرین، زه خو وی د دنیا نه رخصتېږم خو تاسو کې ما یو 2 کاره پریښي دي. لن تزلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله وسنت رسوله. وی که هغه 2 کارونه تاسو راټینګ کړو او پاغیم کلکې منګولې ولګولې نو وی چرې به تاسو ګمراه نشئ او چرې به تاسو بېلارې نشئ. هغه 2 د هدایت نسخې دي. څه دي؟ و یو د الله کتاب او دویم زما سنت طریقې. په دې وجه باندې په دې کې کامیابی ده، دا خلکو ته ښودل پکار دي. د قرآن مقصد چې دی ګوره هغه دعوت او تبلیغ دی. قرآن الله سله نازل کړی دی دعوت او تبلیغ لا، نو دی د قرآن دعوت او تبلیغ پرېښودو او الټه مخالفت شروع کو. دا ډیره د تاوان خبره ده، ګوره ډیره زیاته د تاوان خبره ده، ډیره زیاته د تاوان خبره ده. الله اکبر. دغه شان سورۃ النحل آیت وګورئ 44، سورۃ النحل 44 نمبر آیت. سورۃ النحل آیت نمبر 44. سوارلسمه سپاره ده، 11 رکوع. سورۃ النحل آیت نمبر 44. وانزلنا الیک الذکر، او نازل کړه دې منګ تا ته دا ذکر د نصیحت نډک کتاب. ذکر نه مراد قرآن دی. لکه انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یقینا دا ذکر او دا قرآن منګ نازل کړه دې او منګ بعد دې حفاظت کوو
او قرآن ته الله ذکر په دې وجه وایي چې دا به تا ته الله را یادوي. ذکر معنی یادول، چې ته کله قرآن وې تا ته به الله را یادوي، تا ته به صحیح عقیده او صحیح عمل را یادوي. او د پند او د نصیحت کتاب دی کنه. د څه دپاره مې نازل کړی الله وایي لتبین للناس، د دې دپاره چې دا به ته خلکو ته بیان کړي، د دې دپاره چې بیان به کړي ته خلکو ته ما نزل الیهم، هغه څه چې نازل شوي دي دوی ته، ولعلهم یتفکرون، او دې دپاره چې دوی به پای کې سوچ او فکر وکړي. ستا کار به دی چې کتاب مې دې دپاره رالیږلی دی چې دا به ته خلکو ته بیان کړي، د دې وضاحت او ترجمه او تفسیر به خلکو ته وکړي، او د دې دعوت او تبلیغ به خلکو له ورکړي. نو چې څوک قرآن او سنت بیانوي دا اصل تبلیغي دی، یاد ساتئ. ځکه دا د تبلیغ هغه نصاب وړاندې کوي کم چې راغلی دی چې هغه قرآن او سنت دی. عرض می دا کو چې څلورم غرض او مقصد او حکمت نزول د قرآن چې دی نو هغه دی تبلیغ، د دعوت او تبلیغ دپاره نازل شوی دی. نو چې څوک قرآن بیانوي وایي دا مولا تبلیغ نه مني، وایي دا وګوره اصلاحي خبره وکړي وایي دا تبلیغ نه مني. هلکه د الله بنده چې څوک قرآن او سنت بیانوي دا تبلیغي نصاب دی، اصلي او اوریجنل تبلیغي دا دی. او ته د ونې په یو څانګه پورې نښتی او ته وایې چې ټوله دنیا ما ټینګه کړې ده. دا و چې کله شپه شي که نه نو دا چتې اسمان تخپي اوچتې کي او وایي چې دا ټول اسمان ما ټینګ کړی دی. بس دا ای داسې خلک. بهرحال نو زمونږ دا بعضې خبرې اصلاحي خبرې دي، د دې نه به تاسو غلطه پیدا نه هلی او دې له به غلط رنګ نه ورکوئ چې دا مولا تبلیغ نه مني. تبلیغ منو، تبلیغ الحمدلله زمون کار دی. تاسو وکتل د قرآن کریم د دې آیاتونو په روشنایي او رڼا کې چې تبلیغي نصاب څه شی دی؟ قرآن دی. او الله خپل نبی ته وایي که د قرآن دعوت او تبلیغ دی اونکو پما بلغت رسالته، تا د پیغمبر حق ادا نکو. دا تبلیغی نصاب دی او دا پیجاندل غواړي. نو د بعضې کشران ورونه چې زمونږ دي نو دا بعضې خبرې موږ د هغې د اصلاح دپاره کوو چې دا بعضې کمزورۍ د ځان نه وباسئ او د الله د کلام صحیح دعوت او تبلیغ شروع کوي او د دې مقصد وپیژنئ. دا څو حکمتونه د نزول د قرآن شو؟ څلور. پنځم حکمت د نزول د قرآن چې دی هغه دی اخراج الناس من الظلمات الى النور. اخراج الناس من الظلمات الى النور. قرآن د دې دپاره نازل شوی دی چې د دې د بیان او د وضاحت په وجه، په دې کې د سوچ او د فکر په وجه، په دې د فیصلو په وجه، د دې د دعوت او تبلیغ په وجه خلق د تیارو نه رڼا ته راوځي. دا د قرآن مقصد دی. سوره ابراهیم راواړوئ اولنی آیت. سورة ابراهیم اولنی آیت. دیارلسم سپارا او دولسم رکو. دیارلسم سپارا او دولسم رکو. سورة ابراهیم اولنی آیت تے. الف لام را. د دې په معنا او مطلب الله پوهیږي. د دې وضاحت په انشاءالله وروستو بیا کوو. کتاب انزلناه الیک، دا عظیم الشان کتاب دے نازل کړی دے موږ دا تا ته. د څه دپاره نازل کړی دی؟ د څه مقصد او حکمت دپاره؟ د دې دپاره چې لتخرج الناس من الظلمات الى النور. د دې دپاره چې ته د دې په ذریعه باندې
خلق را اوباسی د ټولو تیارو نه رڼا ته، د تیارو د جهل او د ناپوهۍ نه را اوباسي رڼا د علم ته، د تیارو د شرکیاتو بدعاتو او رسوماتو ګناهونو نه را اوباسي رڼا د توحید او سنت ته، د تیارو د اختلافاتو نه را اوباسي رڼا د دین ته. د قرآن مقصد دا دی چې د دې په ذریعه به خلق د تیارو نه رڼا ته راویستلی شي. اصلي مقصد چې دی که نه د قرآن دا دی چې دې آیت کې بیان شو. دغه نور مقاصد مقاصد دي او آلات او اسباب دي دې مقصد ته. په دې ټکي ځان پوهه کوي. د قرآن مقصد سره چې خلق د تیارو نه رڼا ته راوځي. دغه نور مقصدونه چې کم تاسو واوریدل دغه اصل کې آلات او اسباب او ذرائع دي حصول د دې مقصد ته. خلق به د تیارو نه رڼا ته هله راوځي چې کله په قرآن باندې فیصلې وکړي. خلق به د تیارو نه رڼا ته هله راوځي چې کله د قرآن دعوت او تبلیغ وشي. خلق به د تیارو نه رڼا ته هله راوځي چې کله په قرآن باندې د ځان اصلاح او علاج وکړي. خلق به د تیارو نه رڼا ته هله راوځي چې کله په قرآن کې سوچ او فکر وکړي. پوهه پې نه شوئ. اوس یې بل طرف نه ویم چې تر څو د قرآن تبلیغ نه شوی خلق د تیارو نه رڼا ته نه راوځي. چې تر څو په قرآن باندې علاج نه شوی خلق د تیارو نه رڼا ته نه راوځي. چې تر څو په قرآن کې سوچ او فکر نه شوی خلق د تیارو نه رڼا ته نه راوځي. او چې تر څو په قرآن باندې فیصلې نه شوي خلق د تیارو نه رڼا ته نه راوځي. دا د قرآن مقصد دی. نو یقیني خبره ده که د قرآن مقصد چا او پیژاندو او عمل یې پې وکړو او نافذ یې کو د دوی به دنیا هم ښایسته وي، د دوی به قبر هم ښایسته وي، د دوی به آخرت هم ښایسته وي. په دنیا او آخرت کې به ورته امن او خوشحالي میلاوه شي. خو نن خلکو د قرآن مقصد نه دی پیژندلی. نو د قرآن د مقصد نه ډیر زیات لري دي. چاله د قرآن ترجمه ورځي، څوک د قرآن په معنا او مطلب پوهیږي. لکه بس هسې په نوم باندې مسلماني ده، په نوم باندې مسلماني ده. د دنیا غم او سوچ او فکر ورسره وي، خو د الله د دین غم او سوچ او فکر ورسره نه وي. بهرحال نو دا شو د قرآن کریم تعریف، موضوع او غرض، یعنی حکمت د نزول د قرآن چې د دې تشریح او وضاحت تاسو واورېدو. انشاءالله ورپسې بل یو عنوان دی چې قرآن څه وایي موږ ته او چاته وایي او په کوم انداز یې وایي او بیا آخره کې څه چلو شي. د ټول قرآن لنډه شان خلاصه وایو انشاءالله. بیا به مخکې درس کوو که خیري. اوس لږه شان وقفه کوو، داسې نیمه ګنټه خواوشا، او د هغې نه بعد به انشاءالله بیا